بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ګران کتونکو، ستاسو قربان نوید بهزاد یم د خپلې خپرونې کلي ولس سره ستاسو خدمت کې حاضر یم. قدرمنو هیله لرم چې روغ جوړ او خوشحاله به ژوند به مو ښه تېرېږي. قدرمنو مردان سیمه ده او د نای سکول سیسټم بایپاس روډ مردان کې دا وخت موجود یم چېرته چې د بزم نایس په نوم باندې یو ښایسته دستوره روانه ده. په سټیج باندې ماشومانو ټیبلوز، خاکي تقریرونه او دغه شانتې نورې کلتوري او ادبي سرګرمۍ وکړلې. نو د دغې حوالې سره نن به د دې ماشومانو نه تپوسونه کوو. تاسو به هم دغه وورئ او یقینا چې ستاسو دا پروګرام به ډېر زیات خوښ شي. خپل نوم راته اول ووایه. رمیسا. رمیسا کوم کلاس کې بچې؟ کلاس 7. کلاس 7 کې یو. او دا دونه ښایسته ټیبلو څنګه تیاره کړه؟ دا زمونږ د ټیچر محنت او زمونږ د ټیچر ډېر زیات محنت کړو په دې ټیبلو کې او زمونږ هم پکې محنت ډېر ډېره زیات ښه ټیبلو وایه. زما خو ډېره زیاته خوښه شوله. او دا راته ووایه که نه چې داسې قسم سرګرمۍ ستاسو په سکول کې ډېرې کېږي، لږې کېږي که نه کال کې یو پیری که نه څنګه؟ زموږ سکول کې داسې سرګرمۍ ډېرې کېږي او زموږ سکول په زموږ ټیچران په دې کې ډېر محنت هم ډېر زیات کوي. زموږ ټیچران ډېر محنتي دي. بچې چې لویه شي نو څه به جوړېږي؟ ډاکټره به جوړېږي. ښه ډېر ښه. داسې کار دی چې اوس د دې نور ماشومان هم یو څه تپوسونه کوو. یو موږ سره خوا کې یو بل ماشوم ولاړ دی نو هغه چې هغه په دې ټیبلو کې د انډیا مطلب د انډین فوجي هغه کردار کړی دی په دې ټیبلو کې. نو د هغه نه هم یو څه تپوسونه کوو چې هغه څه وایي. السلام علیکم. وعلیکم السلام. بچې ستا نوم څه دی؟ ازلان. څویم جماعت کې سبق وایې؟ پنځم. ښه نو ستا په دې ټیبلو کې چې دا کوم کردار و دې حوالې سره ته ووایه. د انډین آرمي دې خوښه ده؟ ولې نه خوښه؟ क्योंकि वो हिंदू है. کشمیر باندې ظلم کوي ځکه نه خوښه. او تا هم د دغې عکاسي وکړله که نه؟ ته به چې لوی شې نو څه به جوړېږي؟ فوجي به جوړېږي. पेश करने के लिए मैं स्टेज पर दावत देती हूँ तूबा और उसके साथियों को. आपकी भरपूर तालियों में तशरीफ लाते हैं तूबा और उसके साथी. मालूम मदीना दे और नन जमुग स्कूल के बजमेनाई सु टीचर सर डे मेहनत करो मुगा पके टबलो के ईसा से जो अल्लाह दी जमुग स्कूल कामयाब तेरी आमीन. ओ जे सुरैया अर्शे बरी सब तेरे कदम के नीचे. ओ जे सुरैया अर्शे बरी सब तेरे कदम के नीचे. हूरो मलाइक जिन्नो बशर सब तेरे पीछे पीछे. रब के मेहमान मोहम्मद, ए रब के मेहमान मोहम्मद, मैं तेरे कुर्बान, मैं तेरे कुर्बान मोहम्मद, मैं तेरे कुर्बान मोहम्मद, मैं तेरे कुर्बान. بچې ټول نه لاول راته خپل نوم ووایه. زما نوم ندا دی، زه کلاس 9 کې سبق وایم. ښه دا دومره ښایسته اواز چې نو دا څنګه جوړ شوی دی؟ څه سره جوړ شوی دی؟ پریکټس د ډېر زیات دی لکه نعتونه وایي کور کې مو که نه؟
نه دا زموږ ټول ټیچرز محنت دی چې زموږ سره دلته کوشش کوي موږ باندې نعت تیار کوو او دا ټول ټیچر زموږ سره محنت کوي موږ باندې پریکټس کوو نو ځکه نو ما وایي خپل نعت وي دا ټول ټیچرز کوشش دی محنت یې زموږ سره کړی ښه دا راته وایي بچي چې کوم د ډسټرکټ په لیول باندې او یا دغه شان صوبایي یا نیشنل لیول باندې کوم نعت کمپټیشنز کیږي پای کې چېرته حصه اخیستې ده سر ما اون سو پیر هر کال اون سر نور سکولونو کې مقابلې مې سیاستي او نور سکولونو ته تللی یو نو هغې کې پوزیشن چېرته ترلاسه کړی دی که نه او یو پیر هم ویل زموږ سکول فرسټ پوزیشن اخیستی وم ښه ډېر ښه مخکې مستقبل کې د څه اراده ده چې څه به جوړېږي سر ډاکټر به جوړېږي زه الله دې کامیابه کړه ګرانو کتونکو دا ونې ده چې کوم ډېر زیات ښایسته اواز دی او ډېر ښکلی نعت شریف یې پیش کړو تو رکشا ورته ستنه هیله کوه د مو والله کې پرېږدم مه کوه داسې کې وبا غلام سلمان کاکا راشي هغه ټول سات یو ورته خاصو ظالمه خاصو ګرانو کتونکو دا وخت زه هغه ماشومان سره موجود یم او کومه چې په سټیج باندې دغه ښایسته غوندې خاکه پیش کړه تاسو وکتله د پی کې واین والا خاکه وه او دې ماشومانو ډېره ښه پیش کړله نو راځئ چې دوی سره هم یو څو خبرې اترې وکړو د ټول نه اول ته د خپل پروګرام کې هرکلی وایم او خپل نوم راته ووایه السلام علیکم زما نوم شهرام شاه دی د نای سکول کې سبق ویم کلاس 7 شهرام دا راته ووایه د نورو چې کوم تا سره کوم دوه ماشومان نور دي که نه نو دوی هم به دوی نه به هم لږ شانتې تعارف وکړو چې دوی څه نومونه دي نوم راته ووایه خپل ضیاءالله دی ضیاءالله السلام علیکم زما نوم سودیس دی او زه په کلاس 8 کې سبق ویم سودیس تا پکې د کوم یو کیریکټر وکړو دغه پکې د اسحاق کیریکټر وکړو او تا پکې د عدنان کیریکټر وکړو او تا د کامران که نه د ظالم چرګه که نه ښه او هیله کوه پکې چا وي ته ووایه هغه شی هیله که ګرانو کتونکو دا ماشومان یقینا چې دا پرفارمنس یې ډېر مزیدار وکړو او دوی چې لویږي نو انشاءالله چې د دې نه هم به ښه پرفارمنسز کوي او دا راته ووایه چې دا ټیپر هم په دې موسم کوم ځای نه پیدا کړي سر دی پسې مونږ ډېر ګرځېدلي وو دا اول را پیدا کېدل نه بیا مونږ ډېر وګرځېدو او هلته شاته زمونږ ځای کې هلته شاته لاړو هلته نه بیا روله تاسو چې لوی شئ بچې نو څه به جوړېږئ مونږ به د قوم خدمتګار جوړېږو او انشاءالله مونږ به فوج ته ځو او ته به بچې څه جوړېږې زه به هم فوج ته یم زه د سره یو ځای فوج ته به ځې او ته به بچې څه کې کمانډو ته کمانډو ته به ځې کمانډو ډېر خوښي او دا ایکټینګ به څوک کوي بیا چې تاسو ټول فورسز ته لاړ شئ دا ایکټینګ به څوک کوي بس دا بیا سر داسې به هم یو پروګرام یې کې به بیا کوو سر ښه الله مو لوی سړي کې ډېره مننه کتونکو نور ماشومان سره به هم خبرې اترې کوي نو زموږ سره اوسېږئ तेरे शहर के हर कूचे में लहू के दाग हैं तेरे शहर के हर कूचे में लहू के दाग हैं ए कश्मीर हम तुझे आजाद देखने को बेताब हैं सिर्फ एक ही मकसद बनता है कि मकबूजा कश्मीर बाहर का अंधेरा खत्म किया जाए और इनको आजाद किया जाए इंशाल्लाह ये अंधेरा जरूर खत्म होगा और कश्मीर जरूर आजाद होगा कश्मीर बनेगा पाकिस्तान ګرانو کتونکو د کشمیر حوالې سره تاسو د دې ماشومې دا تقریر هم واورېد او ډېر جذباتي تقریر یې وکړو او ډېر د زړه نه یې وکړو ډېر ښه ایکشنز یې هم ورسره وکړل یقینا چې ستاسو په زړونو باندې به اثر کړي نو دې سره هم یو دوه خبرې کوو خپل پروګرام کې ته هرکلی ویم بچې څه دې نوم دی اریبا بچې سویم کې سبق وې کلاس 5 کې نو د تقریر دا فن دی د چا نه زده کړی دا دونه ښکلی انداز دی د چا نه زده کړو ټیچرز نه د کوم ټیچر نه مس رفت ښه ماشاءالله بچې پریکټس خو به تا دې له ډېر زیات کړي که نه نو څومره تیاری دې وله کړو سم ډېره مخکې داسې تقریر مقابلو کې حصه اخیستې ده یس سر نو هغې کې چېرته پوزیشن اخیستی و یو یس سر 3rd پوزیشن مې اخیسته هغه کومې مقابلې وې هغې باره کې راته کلاس وایز مقابلې وې کلاس وایز مقابلې وې نه د سکولونو نه بهر چې کوم د پرایویټ سکولونو چې کوم مقابلې کېږي هغې کې چېرته ولې دا مقرره چا نه درکړې نه نو څه غواړې چې داسې مقرره درکړي یس سر ښه ته به بچې مستقبل کې څه جوړېږي چې لوی شي ډاکټر
ها ماشاءالله الله دې کامیاب کا او الله دې دغه فن کې او سبق کې نور هم برکت واچوه ډیره مننه ګران کتونکو دا وخت ما سره یو بله ماشومه موجوده ده توبه نو د دې نه تپوس کو چې دې څه وایي توبه د پروګرام حوالې سره څه وایي جی نن زموږ سکول کې بزمینای سو هغې کې ما حصه اخیستې وه او موږ سره خپل ټیچرس ډېر زیات محنت کړی و څه ګڼئ چې را روان پروګرامونو کې به حصه اخلي دې پروګرام کې څه پرفارمنس کړو هغه هم لږ ووایه کاندې کتونکو ته په دې بزمینایز کې چې ما کم دی نو ټبلو مې کړې وه او حمد مې ویلی و او انشاءالله بلم چې کله بزم راځي کمپټیشن راځي انشاءالله هغې کې به هم زه حصه اخلم او دا خو هم راته وایه سویم جومات کې سبق وی جی زه کلاس 4 کې یم او چې لویه شي نو څه به جوړېږي ډاکټره بس ټول ډاکټران چې دا به د نای سکول نه وځي یا کتونکو زموږ سره اوسېږي پروګرام مخکې بوځو